باندې موږ وایو علم صرف دا حقیقت په دې کتابونو کې درې علوم ذکر دي یو دا علم صرف وي یو دا علم اشتقاق وي او یو دا علم الخط یا علم الكتابت وي په دې درې علومو کې د یو بل سره کافي مناسبت ده په علم اشتقاق کې علم صرف کې اعلال او ادغام حذف په دې خبرو کې د یو بل سره مناسبت ده د دې نه مخکې چې کله د علم صرف تدوین نو شوی نو د علم صرف د علم اشتقاق او د علم نحوی کتابونه مسائل په یو کتاب کې لیکل شوی یو عالم تیر شوی دی ابو الاسود دوئلی عربو کې یو قبیله ده دوئل نسبت په مسائلو کې وتعال راشي ان شاء الله چې کله یو لفظ اخیری دواړه حرفونه مقصود دي او یې نسبتي ور سره مرګري کې کله به شروع وکړه پدا کړل دا پدا کړل او په ځای زمانه مثال مطابق کار شو له بونې بیا خبره ښکاره کړه ورېږي هغه ټیک شو څومره دې کېږي چې راځي د کوم یو لفظ چې اخیری دواړه حرفونه مکسور وي او یې نسبتي ور سره مرګري شي نو توالي د کسرات راځي نو باغی کې یو حرف په دغه مکسور کې بیا مفتوح نو دو ایلی دا یې نسبتي ور سره شي دو ایلی څوک نه وای هغه تک هغه حمزه بد دا غي کسره په فتحي بدل کی نو تو علیون ویل کیږي دا بنا قاعده تعالی راضی ان شاء الله چې دا و مفتوح ما قبل مضموم وي نو دا حمزه نو دا په پاو باندې ورځي دولیون ویل کیږي ابو الاسود دولی او عالم تیر شو حضرت علی کرم الله وجهه هغه تاسو قواعد کې خوده چې په دې باندې یو علم جوړ کا دغه چې قران او حديث عجم او تلاړ او عجم د قران او حديث د اعراب نه د زوار زیر نه د دې نه نوی خبر لهدا داسې علم جوړ کا چې دې نه خبر شي د ضربو د یضربون د قال او د یقولون خبر نه وي داسې علم جوړ کا نو د دې علم نحوی مبادی ورته یو درې ټکي کې خوندل فاعل مرفوع ده مفعول منصوب ده مضاف الیه مجرور ده هغه دې کتاب ولیکل نو د صرف مسالې په کې راوسته او د نحوی مسالې په کې هم راوسته نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر زمانه پورې دا یو غټ مولا تیر شوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ داغه زمانه پورې دغه علوم یو ځای استعمالېدل په یو کتاب کې به یو شانتي چلیدل امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولګي دا یو کتاب ولیک المقصود امام اعظم ابو حنیفه رحمہ اللہ دا په 150 ہجری کی وفات شوه په 77 ہجری کی پیدا شوه یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه د تللو نه شپږ کال وروسته پیدا شوه
او دا تابعین سره دا صحابه کرام سره ملاقاتونه هم شوي دي. دا هغه یو کتاب ولیکه خالص په علم صرف کې المقصود، دا غي شروح لیکل شوي دي. امعان الانظار، روح الشروح، عیسی الهروی، دا غي یو کتاب دی. هغه شارحینو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دا المقصود دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب. او امام ابو حنیفه وفات شوی دی په 185 دی. دا د محققین او عالمانو قول او مذهب دی. جمهور علما وایي چې نه، د دې علم صرف ابتدا، د دې علم صرف تدوین دا ابو عثمان بکر المازنی، مازن د یو قبیلې نوم دی، عثماني نوم دی ابو عثمان، دا اسم کنیت دی. او دا بکر دای نوم دی. هغه په 248 یا په 249 هجری کې 248 یا 250 هجری کې وفات شوی دی. نو دا وفات د امام ابو حنیفه رحمه الله نه سل کاله بعد دی. نو چې سل کاله بعد دا غلا وفات دی. او تحقیق سره دا خبره معلومه شوې ده د شارحینو په ذریعہ باندې چې دا المقصود د امام ابو حنیفه کتاب دی. او امام ابو حنیفه رحمه الله هغه په 150 هجری کې وفات دی. نو د دې نه دا معلومه شو چې د دې علم تدوین امام ابو حنیفه رحمه الله کړی. لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د فقه تدوین کړی او فقه چې کوم دی لیکلی ده، او د قرآن مجید او د احادیثو نه احکام مستنبط کړي دي. 11 लाख مسائل، تقریبا 12,75,000 مسائل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن مجید نه او د احادیثو نه چې مشهور د احکام آیاتونه 1500 دي او مشهور د احکام او حدیثونه 3 دي. دا غینه چې کوم دی دا مستنبط کړي چې څنګه هغه د فقه مدون اول دی. فقها په صحابه کرامو کې وو، فقها په نورو تابعینو کې وو، خو تدوین مستقل کتابي شکل اغیله ورکول دا صحابه کرامو نه دي کړي. دا چې کوم دی تابعینو نه دي کړي دي. ورسته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورسته کړي، امام مالک کړي دي، امام شافعي کړي دي، امام احمد بن حنبل رحمه الله کړي دي. نو چې څنګه هغه د فقه اول مدون، نو دا رنګي هغه د علم صرف هم اول مدون. تدوین د دې حقیقت دی. دغه کتابونو کې ما تاسو ته وخت نشاندهي وکړه چې 3 علوم به مونږ ذکر کوو. یو ته علم اشتقاق، یو ته علم صرف، دویم ته علم خط. په دوو کتابونو کې موږ سره دا 3 علوم معنون دي، یعنی په عنوان باندې دي. ابتدا کې ورلک عنوان یې ښودل شوی دی، او په نورو 2 کتابونو کې هغه کې ورته اشاره شوی. د علم اشتقاق او د علم صرف مسائل خو ښکاره دي، واضح دي، هر سړی پېژني. تاسو نورو کتابونو کې ځان لویلي دي. خو د علم خط مسائل دا په دې شافعیه کې او په فصول اکبری کې باقاعده مستقل طور باندې په عنوان باندې. او دا علم خط دې کتابونو کې ولې راوسته؟
د علم صرف او د علم اشتقاق سره د دې کتابونو د علم خط سره څه مناسبت دی چې په دې کې راوستی دی؟ وایي ګورئ څنګه چې په علم صرف کې ګردانونه کېږي او په علم اشتقاق کې هغې کې حذف راځي، ابدال راځي، ادغام راځي، نو دقه رنګې په علم خط کې کوم مناسبت د علم صرف او د علم اشتقاق سره دی چې دا لفظ به څنګه لیکې او چې د ولیکه نو تلفظ به پې څنګه کې. په علم کتابت کې په علم خط کې یو لفظ به لیکلی شوی او هغه به ویلی کېږي نه السلام علیکم، السلام علیکم. دلته خو لا بیا همزه ته به وایې چې هلکه د دې لام ادغام شوی دی په سین کې په څه وجه باندې خو لیکلی شوی دی خو په لام کو تلفظ نه کېږي که لام باندې تلفظ نه کېږي. الف لام بې شماره مقاماتو کې راغلي نو د قطعي حمزې ادغام حذف نه کېږي هغه نه ساقطېږي او حمزه وصلي ساقطېږي. الحمدلله رب العالمین، رب العالمین دا رب نه رستو العالمین دی او د العالمین دا الف دا وصلي دی او قانون او قاعده دا ده چې الف وصلي په درج کې ساقطېږي. خبر باندې پوه شئ؟ دا ته پته شته چې دا حمزه وصلي او حمزه قطعي وایي څه ده؟ حمزه قطعي حمزه وصلي محسنه څه ته وایي؟ سوګند شي. خبره پوه شوې؟ تاسو د کړي یو څه پورې ما ته پته دا داس د کړي چې حمزه قطعي هغې ته وایي چې په درج کې نه ساتي او حمزه قطعي هغې وصلي هغې ته وایي په درج کې ساتي کېږي. دا دې زده کړي که نه؟ ٹھیک ده؟ زما خبره باندې پوهېږئ؟ پوه شوې چې نه پوهېږئ تاسو د پیر بابا وایي ما ته حمزه قطعي دا تاسو زده کړي دي دا ستاسو خبره کوم د ځان نه کوم چې حمزه قطعي هغې ته وایي چې په درج کې نه ساتي کېږي او حمزه وصلي هغې ته وایي چې په درج کې ساتي کېږي. دا علامه ده، دا تعریف نه دی لاله دی څه ده؟ دا علامه ده، دا تعریف نه دی. تعریف زده که ما تا ته وایي چې نقطې به راځي هغه نقطې به یادې ساتې بیا به ګرځې په زه باندې خبره باندې پوه شوې. پرون مې ملګرو ته ووایي چې در دیوار پہ حسرت سے نظر کر سکتی خوش رہو اهل چمن هم کو سفر کر او دغه د لاړم تا ته څه پاتې شو دا څه چې زما به وکړه ما څنګه چې یو ورځ راشي چې بیا تاسو ته دا خبره کوم چې دغه د لاړم دا نقطې ځان سره وساتئ. دا صرف او نحو ډېر کله کله علما شته وایي به مونږ څه یو مونږ خو د چا چړیم نه کېږو په علم کې خو دا نقطې بعضې دي داسې چې هغه به یاد ساتل پکار دي. حمزه قطعي هغې ته وایي چې د هغې زیادت د معنا دپاره راغلی د هغې زیادت د معنا دپاره راغلی وي لکه حمزه د باب افعال. حمزه د باب افعال خاصیاتو کې تعالی خبره را روانه ده چې حمزه د باب افعال چې څومره خاصیات او معانی د باب افعال دي نو هغه د دې حمزه په وجه راغلي. افعل یفعل سلب دی، تعدیت دی، تصویر دی. دا خبرې په باب افعال کې په خپله را روانې دي د ده زیادت د معنا دپاره راغلی او مثال یې شو لکه باب افعال او کوم حمزه چې وصلي ده
کم حمزه چې وصلی ده هغې ته وایي چې د هغې زیادت د تلفظ دپاره راغلی نه د معنا دپاره زیادت د چا دپاره راغلی تلفظ دپاره راغلی معنا دپاره نه راغلی لکه دا الف لام چې ته په کوم ځای کې سیوا کې نو په حقیقت کې دا لام اختلاف پکې دی په خپل ځای کې وایي دا لام اصل کې راغلی دی د مثلا د تعریف دپاره تعریف دپاره لکه رجل باندې الف لام داخل شي الرجل نو په دې کې د تعریف یعنې د معنا دپاره لام سیوا شوی دی لام سیوا شوی دی اوس هغه لام ساکنو دا به یادو ساتئ چې کله هم په کوم ځای کې هم یو حرف زاید کېږي نو دا زاید حرف به ساکن زاید وروسته بیا د محل او د موقع په مناسبت باندې ته کله مرفوع کې کله به منصوب کې کله به مقصور کې یعنی یو طریقه به بیا هغه وخت سره ګورئ یا به سماعي وي د چا نه به دې اورېدلي د عربو یا به دور له یو طریقه ګوري نو د تعریف دپاره د معنا دپاره دا لام سیوا شوی دی اوس ساکنو په هغې تلفظ نه کېده چې پرې نه کېده نو حمزه یې ورسره خوا کې راوړه دا د تلفظ دپاره سیوا شوی او علامه دا ده چې حمزه قطعي به په درس کې نه ساقطېږي او حمزه وصلي به په درس کې ساقطېږي ځکه تلفظ اوس تلفظ د بل ځای نه د بل ځای سره وتړل شي من الرجل خبره باندې پوه شئ چې من الرجل وویلی شو نو د دې نون اتصال راغی وروستو د لام اورې سره نو الف پکې لاړو غورځېد ساکت شو ورک نه شو ښه شته دی نیک به درته ولاړ وي دې ته د انګرېزۍ په اصطلاح کې سایلنټ ورته وایي سایلنټ سایلنټ مطلب دا چې دا نه ویلی کېږي د باندې تلفظ چې کوم دی نو نه کېږي نو عرض مې درته دا وکړو چې د علم خط مسئلې دا به د علم کتابت د علم نحوی او د علم صرف او د علم اشتقاق په دې مسئلو کې ذکر کېږي چې د هغې سره مناسبت شته هلته حذف او ادغام راځي او دلته حذف او ادغام راځي تا ته به وایي پکې هلکه دلته الف څنګه لیکلی کېږي د الف د کتابت طریقه به درته ښایي تا ته به چې کوم دیانو ده با د لیکلو طریقه ښایي د لام د لیکلو طریقه به درته ښایي دا به وایو انشاءالله مخکې مې درته اجمال وکړو چې درې علوم دلته ذکر کېږي نو اولنی علم هغه علم الاشتقاق په هر علم کې چې ته شروع کې نو د هغې تعریف د هغې غرض د هغې موضوع او د هغې غایه به مخکې بیانوي او هغه مخکې ته زده کې نو د علم اشتقاق تعریف به هم کوو موضوع به هم ښایو غرض به هم ذکر کوو غایه به هم ذکر کوو بیا د علم صرف او بیا د علم خط دا تعریف ولې ذکر کېږي تعریف دې دپاره ذکر کېږي چې تا ته دا پته ولګي چې دا زه محنت کوم نو څه د دې علم نوم څه دی د دې علم فایده څه ده دې علم کې به زده کېږي څه ته اوس د کوم ځای نه راغلی دا بعضې ملګري د ډېر لرې نه راغلي اوس د دونه لرې نه د راتلو لکه دا خو ځان یې ستړی ستومانه کړ او دې دلته ناست دی او دې نه خبر نه دی چې زه دا کوم علم کومه د دې پېژندګلو زما دپاره ضروري ده تعریف د معرفت نه پېژندګلو ته ویلی کېږي نو دا علم به پېژنې
فما موضوع ده موضوع د یو علم چې د څه څیز نه به مونږ خبره کوو بحث به د څه څیز نه کوو بحث به د څه څیز نه کوو لکه ته د شعر و شاعرۍ کتاب وې د علم عروض کتاب وې هغې کې به تا ته خامخا دا وایي چې دا ردیف دی دا قافیه ده دا بحر بسیط دی دا بحر مرکب دی دا فلانې وزن دی دا ډېرې وزن دی مطلوب کافي دی محیط الدائره دلې دخل نو د هغې موضوع یو ګوټي کې راټینګ کړي وایي لکه بدن د انسان دی د علم طب دپاره علم طب نه راغلي معنا څه زه اوس د علم طب نه څه پته علم طب څه کوي مونږ خو هغه علوم نه مونږ ته پکار دي چې کوم مونږ دلته کې په دې مدرسو کې کارلو راکړلو علم طب سره زموږ څه مناسبت دی مونږ علم طب څه پېژنو د طب معنا هم نه راځي فرشتیانو فرشتیانو معنا دا هم راته پته نه چې طب د کومې ژبې ده دا وزن یې کوم دی خبره پوه شو یو مولانا احمد هیري دا پلانې کار کو بدعت دی بدعت میں څه شي بیار دی کار ته بدعت میں تم بدعت کم دی بس ما مش آتا تم نه بس تم بدعت شوي تو ټول بدعت نو بیا مونږ ته دا بدعت د څه صيغه ده کوم وزن دی د کوم باب نه یو علم کې مهارت حاصل کا قسم دی سو بدر نصرخ قول کوي او مهارت به کې حاصله همارت بنه حاصله خبره کوي مهارت به حاصله اخزان به هم نواکه نه مرتبه او زندباد مقام او مرتبه به کې حاصله ملکه به کې حاصله چې ملکه دې کې حاصله کړل بیا ما ته تا خو به منطق راته شروع کوم خو دې بیا په پاسه منطق او صرف فرق هم نشي کولای نه کوم سړی ستاسو یو کومولا یو دوته د غریب نه کته ورې مال مونږ غریب نه یو یو ساته یې ستاسو چې تاسو مسلمان غریب مونږ غریب ورې مال مونږ نه راځي په دې بدل ته غلي نه اسکی اکثر ما په شرع کې ماته کې کان کې دې ته ما الله سره مناظره وسره ما ته دې په نه باسم حاله مناظره نه دې په الحمدلله نه کوي لا مناظره د ګډا بیا دې نه کوي مې دا نشم نو موضوع د علم معلومول د دې دپاره چې دا موضوع مونږ به پکې بحث د کوم څیز نه کوو یعنې علم کې خو څه بحث کېږي که نه نو دا بحث به د کوم شی به مخې ته دا چانک به مخې ته چې بهي په دې کې څونه شی ده او دې کې څو پیالې دي او دې ملا د ځان سره لا خپل چانک راوړی خیال کې مراله ځکه چې دا داسې چاله چې دا تاسو شکر دی څکلی نه دي تاسو نشئ څکلی یو بوټه مې نشي څکلی که خیر دی تا له به کې بوټ درکړم خو بیا به ویل چې تاسو به نشئ نو د کوم څیز نه به بحث کېږي نو په دې کې به مونږ موضوع ذکر کوو چې د کوم څیز نه بحث کېږي او درېیم نمبر په دې کې مونږ غرض ذکر کوو څه به ذکر کوو غرض د څه مقصد دپاره لګیا یې مقصد دې څه دی چې دا دونه خواري وکړي دا محنت او خواري وکړي ورې روژه را روان ده پته به دې وکړي نیم به نه کوي فایده به یې څه ما ته به څه فایده راځي او درېیم نمبر به څلورم نمبر به ذکر کوو غایه چې دا ټول علوم زه حاصل کړم تعریف مې مولا وکړو موضوع او د هغې غایه غرض غایه چې په دې باندې څه مرتب کېږي کومه فایده پې مرتب کېږي که په غرض او په غایه کې فرق کولی شي
دوسرو په موږ په غرض او د غایې فرق خیمه عام طور خلک کوئی غرض او غایه داري غرض جدا شی دی غایه جدا شی دی تعریف په خپل ځای دی موضوع په خپل ځای ده غایه په خپل ځای ابکو خو مطلق غرض د هر علم چی مطلق غرض د هر علم چی مطلق غایه د هر علم چی دا بکوي غرض وی الباعث على صدور فعل الفاعل الباعث على صدور فعل الفاعل تاسو دا مرګري چې راځي لګ لګ نور خوځي کوي ان شاء الله چې دا خو د خیش په نسوار کې پروس کوي دا کوټانه وړاله وکاله ګټه پکار وایي چې دا خو طالبان ماشاءالله سات په سات سیوي الباعث على صدور فعل الفاعل دتوي غرض او غايوي التي تترتب على صدور فعل الفاعل وردا غايه شو الباعث على صدور فعل الفاعل فاعل يو فعل كي فاعل يو فعل كي فدغه فعل کده د په کار کولو باندې کوم شی باعث دی نو دی وخت دا غرض دی وخت دا غرض دی لکه تر رواني کنه تکبینا شرګلنا جلالانا او د زاولوم ترازی صد بار راځي لکه دته مناسب د قران ترجمه کوي دلته مناسب لګیا نه د صرف سببونه وي هغه ته وکینه دا باعث دی ستا په ذهن کې یو خبره ناشته ده چې بای زبا ادغام تکوما زبا اشتقاق تکوما زبا اعلال تکوما دا خبره ستا په ذهن کې ده دې خبرې ته مجبور کړې او د خپل کور روان شوی دلته راغلی ما خبر ما کوي دې خبرې ته مجبور کړي او دلته راوستې دلته کې نه ولې دې ته وایي غرض الباعث الغرض هغه شی دی چې هغه باعث دی على صدور فعل الفاعل د فاعل په فعل په صادرېدو د دې فاعل نه چې کوم څه فعل صادرېږي دې چې کوم فعل کوي په دې باندې کوم شی باعث دی نو دا کې ته ویل کېږي غرض او غايه التي تترتب على وجود فعل الفاعل التي تترتب على وجود فعل الفاعل هذا شيء چې هغه د فاعل په فعل باندې بیا مرتب شي نو دلته نسبت د دواړو منځ کې راغی بالقوه او بالفعل چې بالقوه دی نو دا غرض دی او چې بالفعل هغه فائدہ حاصله شو فائدہ حاصله شو ما په خو یو مثال پیش کړل طالبان ما وی چې ته په دې مدرسه کې په ځمکه سملې نو لارې خو دي ته وی چې یاره ځان له کټ جوړ کما اوس سخته ګرمي ده سبق نه وزګار شوی د دې ځای نه روان شوی بازار ته ځي ستا په ذهن کې یو خاکه ناسته ده چې کټ به جوړ کما نو د ځمکې په ځای باندې به د ځمکې نه 2 فوټه اوچته په کټ کې بلاس دی دې خبرې اوس لا کټ کې بلاس خو نه کنه خو ذهن کې خو دې نه کنه کټ خلک څه لپاره جوړي کټ خو خلک د ګډېدو لپاره نه جوړي کټ خلک د سملاستو ده چې په دې کټ کې به سملم اوچت بخېجم نو ته په ګرمۍ کې روان شوې نو هلته ماما ته ودرېدې چې ماما د کټ د بازوګان په څو دي نو هغه
بازوګان دی واغستل په 400 ماما د خپل په سو دي دام په 400 کله دا کټ په براکا ماما بوډي په سو دي نو ګونم په 400 روپۍ باندې لای پیاړ ما ولنګا دانه مور له واغستل او بیا راغلی او د کلیو د چم گاوان سو ګوري ترکان ګوري هغه کټ د لټک وي مهنت دې شروع کړي کنه بیا چې کټ د لټک نو بیا په چا په سیګر چې دار نو سو بڼي د کټ بڼن کوم ځان له کار دی کنه کټ له بڼي کټ د له بڼا ورا لنګه په کې واچو دا وته ورخه دې خدای خان د سپي په شان په وګځولې او ډنډه دې په کې واله بل خطا شوی خان په شان خان ستا بچی مو خان سی خان دی خان لگو خوب نو ورزی پرونم یو راغلی پی وزاشی سرد کرانه وکا خوب نو رازی دا 3 بجو 4 بجو پوی دو نخواهی رو دا تاجد دور کن خوشحالی که نظم که طالبان کو دا کتاب دا پانسو دا خلق مالا دیر خوب نرازی خدای پاکنو د طالبانو له خرڅېږي نه ویني مګر چې یو چټاکې خوب راکړي چې په دې کټه سره ورکېټو باندې د خرڅ کړم تاسو به څه کار وشي مالا خوب نه راځي موږ خو سړیا 14 ګنټې خوب وکړو بیا مې مستر کې پټي کېږي چې زور ځان راځي بولا تعالی کو لیکن بنا نو دې محنت او دې خواري ته په دې خبره باندې مجبور کی چې د کټ باندې مثلا 2000 روپۍ ولګول او خواري دې موکړه او پوندې بوګړه رسته دې او تا پنځه تا ولې دې ته څه خبره ته په اصحاب کا په غار کې بشوي کچاله نور په خې تاله ته نور په خې کچاله مور په غبای په خې تاله ته بای په خې ته واغه قومي خیال کې مراله ها څه ده کنه دې زما کلی زندگی دا انداز والے اگدر پیدا زندگی دی محنت او دی خواری تا چیرا زبا پا دی کٹ کے سمالم نو دا باعث تے خواہ ستانے فعل صادر کر بازار تے بوت لے دا بازار تے راوستے بوڑی دی پوگر آگستے لے او بازوگان دی پوگر آگستی دیو پا یولاس کے دا کٹ خپینی ہولی دیو دا خرش رورا خوالی دربان دی راماتی دی او بیا چاته یو تم مینت کې بل تم مینت کې مال کاټو بنا دا ټول مهنت چې تاو کنده څه شي دا باعث ته او دې ته وای موضوع موضوع کو چې کله دې کټ جوړ کړ او د کمرې په ګوټ کې دی واچو او چت ورته وختی او خپلې پکې وغځولې نو دای غایه شولا التي تترتب على وجود فعل الفاعل دې ته غایه ویل کېږي سر باندې اخلاص شي انداریان خو دې نشته انداری وواته ملا سر می اخلاص نشي نه خبيان ته وکړي سر دې اخلاص نشي نو زما سره لاس تړلې دي چې کله ستړی شم باندې مو وای شي اوس می مالې کنه نو سلام دې دا خبر به زین کې راشي غرو غایلو په جندل اوس راشه بیا یې د سره کا مو قابلیت ورانو بیا د سره کو لیکن طيب هاي خبرې په څه باندې تاسو نه کې علم الاشتقاق اولنې تعریف موږ چا کو دا علم الاشتقاق علم خو علم دی پیژنینو دا علم يعلمون دا علم يعلمون علما ذات مصدر راځي عالم دې مناسب راځي پیژنې کنه عالم اسم فاعل او معلوم کنا اسم مفعول راځي دا ټکی روان دي تحقیق به تکي اشتقاق باب افتعال دي اشتقاق څه دي باب افتعال دي تاسو به کوشش وکړئ چې دا ارشادونه دي خلک خبرې ورنه ذهن ته وباسي دلته چې راځي نو خالی ذهن هو کې بیٹھو خالی ذهن هو کې بیٹھو ذهن به خالی کوي دلته ورکیږي بیا به پکې ورچوي ان شاء الله او کنه ذهن دی خالی نو بیا به شاورانی
فالكمران اشتقاق ده باب افتعال مصدر ده. اشتق يشتق اشتقاقا، او ده فاصل كده اشتقاق يشتقق اشتقاقا. بیا دغلته کې ادغام شوی دی ځکه چې متجانسین جمع شو. او زړو کتابونو کې دا خبره راغلې ده چې کوم ځای کې متجانسین راغله دوه یو شانتي حرفونه راغله او ما قبل د دنه ساکن نه دی، نو د دې اول حرف نه به حرکت لري او په دویم کې به مدغم شي. او که اول د دې نه مخکې حرف ساکن دی نو د دې اولني متجانسینو کې د اولني حرف د ده نه به دا حرکت ما قبل ته نقل. دلته خو اشتقاقا قافونه دا متجانسین دي، مخکې د تی راغلي ده، نو د دې قاف اول نه حرکت ما قبل ته نقل کول نشته، اسقاط د حرکت، یعنی دا حرکت به چې کوم دی ساکت دی وبه وګورئ حرکت به وګورئ نو د اشتقاقانه به اشتق جوړ شي. ادغام څه ته ویل کېږي؟ الباس الحرف فی المخرج مقدار الباس الحرفین دغه د ملاحه کې به راشي. ملاحه کې دا خبر را روان الباس الحرف فخاصة الباس الحرف في المخرج مقدار الباس الحرفين. فمخرج کی با دا حرف دومره ایثار کی څومره وخت کې چې دوه حرفونه ادا کیږي. مدادا نو که چرته تا مد وي د مدادا ادغام د دال دی په دال کې وکړو خو دی وي مدا نو ادغام لري شو. دا خو تا یو دا کوي مدا یا دا تی د ثنای علیا په جړ کې دومره ونخته چې څومره وخت کې یو دال ادا کیږي او بیا بل دال ادا کیږي. د دوه دالونو ادا کړو نو اشتق لبا دلته کې زور ورکه اشتق اشتقاقا. اشتقاق څه ته وایي؟ د دې تعریف را روان دی ان شاء الله. په خپل د اشتقاق تعریف په مراحل کې دلته را روان دی چې اشتقاق په دوه قسمه باندې اشتقاق کبیر دی، درې قسمه اشتقاق صغیر دی، اشتقاق اکبر دی. بیا د هغې نه وروستو هلته به د دې هغه وضاحت ان شاء الله پوره طریقې سره کوو. اشتق و اشتقاق مجرد د دې شق یشق شقا نسواره باندې باب قیاس مستعمل بابونه په کلام د عربو کې شپږ مستعمل بابونه په کلام د عربو کې څو دي؟ شپږ دي. باب پیژنئ هغه باب دروازې ته وایي. د عقل په تقاضا د قیاس په تقاضا بابونه دي ټول شي نه بابونه ټول شي نه شي ځکه چې باب دې ته وایي یو لغوي معنا نه یو اصطلاح لغوي معنا خو دا نه چې دا دروازه راته جوړه کړي په دې باندې کله کوزي نه اصطلاحي معنا یې دا چې د یو معنا او د یوې مادې نه ماضي مضارع په کلام د عربو کې په کوم انداز باندې مستعمل دغه تبع کوي. د یوې مادې او د یوې معنا ماده به هغه معنا به هغه خلک مراد لکه مثال آسان وګور ضربه زوادريبي زوادي کدوادي او کنه زوادي کو پرتم په ولنه راځي په خوا په زواد او په زواد باندې جګړه په زواد باندې جګړه زمونږ په حقانیه کې دوه استادان یو زوادي او یو زوادي هغه زوادي او زوادیان ته کافر وی او هغه زوادي او زوادیان ته بیا حساب
یو ځل ناظم صاحب مانځه ته مخکې که زمونږ غلام حمودي صاحب الله دې غریب دې رحمت ماښام مونځ رسین په غاړه مونځ نو وی چې هغه په یو رکعت کې زواد وي په بل کې اتوار وي یو کې زواد وي بل کې اتوار وي چې کله سلام وګرځاو محمد علي مول صاحب الله دې غریب رحمت کې هغه ته مولوی زمزري زما مونږ کو نه چې کوم نه د فضل مولا مولوی صاحب د دې زما مونږ کو او نه دې د فضل مولا مولوی صاحب مونږ کو بیا سې دې کوم دیارو اړي خړی په خوا په دې جګړې مته وي ښه دې جګړې چې سره دعا یې نه دي کېږي دا وګړه د دنیا دې چل بل پېښه بهر حال شق یقول شقا نصوره باندې باب قیاس ته نو ما ته دوی چې د یوې ماده او د یوې معنا نه ماضی مضارع دواړه په کلام د عربو کې په کومه طریقه باندې مستعمل وي نو هغه ته باب ویل د کومه ته مثال د ضربه یضربو وي چا مې ته ضربه یضربو ضربه سوادربي دې د ترتیب ورک په سوادربي درې واړو باندې دي زور پیژن فتحه تقریبا ما عربي دې نه لې پښتو بیا دې سره په مضارع تلاړي الته دې سره یو ټکی بل مرګره په دې ابتدا کې دې سره یا راوړه تا راوړه الف دې راوړه نون دې یضربو اضربو نضربو ذاتي جوړ کې تضربو خود د ضربه چې کومه د مادي معنا د حق د مادي معنا ماده پیژنې کنه حروف اصليه لکه زوادربي یضربو کې زوادربي شته کنيشته نو د ضربه چې کومه معنا ده نو د یضربو معنا ده یعنی دا مذهبیت او د مضارعیت خبره نه کوي چې کوم د مادي د حروف اصليو د ضربه کې ضربون دن نه پټ باندې پروت دی وی ګرځاو یضربو کې ضربون دن نه پروت دی نه باندې پوښوي د دې چې کومه معنا په یضربو کې د نو هغه په ضربه کې ده او په ضاربون کې ده او په مضروبون کې ده او په مضربون کې ده او په مضربون کې ده او په اسربو کې ده او په ضربات یعنی په ټول څومره د مشتقات راغلي دي هغه ټول کې چې کوم دي دا ماده او داغي معنا ماده او معنا دا دواړه په کې پراته دا وایي دا یو باش ضربه یضربو ضربن دا په کلام د عربو کې په ډیرو معناګانو استعمالي دا عربي ډیره وسیع جبه ده ډیره فراخه جبه ضربه یضربو دا په معنا د ډبولو باندې وهلو باندې استعمالي ٹھیک لګا نه وهل چې موږ څه ته وایي پیژنې وهل نه پیژنې راځي ځکه چې عملي کوله متفوضه زما د پلینه به کله باجی ټکی د انګریزي وزیر زما دې په خلنه او زموږ د حالت څخه خلکو سره ناس ته پاسته غیر ارادي تور باجی ټکی هغه د انګریزي پلینه وزیر نه کله پکې څوک ټلیفون وکړي او څنګه بلانه مې خبره منزل او پر څه اوس هم پای ویل بیا هوتا بیا هغه ته خبره کوي څوک به ټلیفون کوي کیف الحال نه ما دې کوم څه نه منځل دې منځل یو قاضي چې اوس مړ دی چاره دی بیا بل راوړل بیا ها دې څه وکړه پښیون ته ویل چې زموږ مو تاسو جنان دی حرم شریف کې سره مرګره واپس راځو چې دا مرګره چې نو ما په یو دغه کې بحرین کې مستعار حالات ایثار یا لسنی میګې نو ما سره ته بوسو ته ماما مونږ څه کو دا لسنی په دې پرسو ناشو مونږ واخا خام نشته یو بس څه دې شي نه بیا څه وخت نشته راته په ډاډه پډه کېږو وګورئ دې وکې ناشته ګناټي مو سوري د ټول په صحیح راغلی خان ګر لس غنټه سټه مولا ما یو
बेटा सुधे से कुशियर अगर दफ्तर को गाड़ी से मेरा गाड़ी से मेरा सर वो पप्पू की दिशा खबर के नंबर दे मौलाना मैं वही अंग्रेजी खदरजी करो अरबी खदरजी मैं माल हो सर फारसी खदरजी राजा मैं पख्तून राजी खबर मैं पख्तून राजी राजा तो उर्दू राजी तो मैं कम से कम देना तो बुखारी शरीफ में भारत में खता पके ने शमा राजा हुआ ये भी तरमाजी बजे गुजारी हुआ है तो गुजारी बजे तमाजी हुआ है पंजाबी लोग देखे राशि राजा मुज़क्कर तो मुअन्नस हुई मुअन्नस तो मुज़क्कर हुई जब तो वाहिद हुई वाहिद तो जब वही कने वही मुझे बोली वो कभी नहीं बोली राजा पका दाम में दम खबर है उस सड़ा उनसे के माना में तो को बदलने के खुदा रसूल को बूढ़ी को खुदा रसूल को खबर के नंबर में शेयर करते और उधर से कबले नो मकसद में दाने जिकले कले में किसा खबर ही बना शिका सो टेलीफोन की मुझे टेलीफोन द सबक पर दौरान के नौ जब वो कला मजबूरी से लड़ी और लड़ी जाएगा अगर अमेरिकी ना या बरतानिया ना या चाइना ना या जे कबले नो हमारा तो ना सऊदी अरब ना लागे हम मजबूरी तो बंदी है तालिबान का पाने से यो गदरी में तक वो भी तयो नहीं खबर है भाई कि न आम आदि वतन न दे आज मैं दर तदा कहूं कि ज़रबा यद्रिबू पे कलाम द अरबू की तडीर मानी बांधे मुस्तअमल दे यो माना इदा खरबउल दबउल यो माना इदा पजमका की सफर कउल मका की सफर कउल कुरान शरीफ ता तयाद दे मातन दे इदा ضربتم في الارض तब किसका Stop की cara में आज से सर पला होते हैं भी होने बात से भी stop की cara कुछ भी अभी जान की चेक है ना इसको दाम लगा पकड़ डूब की कर स्टार्ट है फिर सदी ना तो निकले है तो क्या है दा दा उधर की भी आजकल को ना को रमजानी है रमजानी बाहर आके अरे के बंदाबाजी खबरें बदल मजाक को तुम्हारा तबीयत पता से कोई है नमरस के लिए के बारे में गरी महसूस की फिर अंदर से गड़बड़ हुई तो क्या बोलो डाल अंदर क्या आदत में कर क्या बदलने पर काका से आपका पति के लिए बोल और तब कैसे तालिबान आता मत करना तब सदर वाला करना से आगा दिल तालिबान तमाम में ताली दिल का बल्कि बेचारी काका से यार अब बदल और बांध दिया तालिबान ने mata posso यार भी kita मैं तालिबान से गडे मुतवज्जी का सबक तना स्टूडेंट मैं तालिबान से शुरू आपको वे नाड मैं वही नाड वे अरीवी चला को मुशरिक दा मुला मुशरिक थे दा मुशरिक नाम का सबक नहीं देखो यार भी होता थे कब बुखारी शरीफ भी खुद शर्त ना हो दी भी बस वो देखा ना क्या क्या मैं वही तो क्या मैं वो तो वही कलमा शहादत नहीं पता बात नहीं बता यार बुना का फरमा यार पूरा फरिश तालिबान में कोई गड़ी नहीं होता वो क्या करती बाबा दवा देगा काम का बता दे मुझे टाइप लगी तालिबान देखा तो सारा बट आती है लोग तो मुझे जो पे दाप है जो पे दाप 10 बलक कर दे मैंने लोगों ने भी मौका जो ठीक है अब खबर है यवा मानाय पजमका के सफर कउल दी बला मानाय मिसाल जिक्र कउल इन अल्लाह ला यस्तही अन यضرب مثلا ما بعوضة فما इन अल्लाह ला यस्तही अन यضرب खुदे बात दीन हयाने की बयान की सोचे बयान क्यों मिसाल तो दात्री मानागा ने कुरान शरीफ के रहता कुरान शरीफ के बदी देव मानागा रो बांधी दासवादरी भी मुस्तामल दी क्या खबर लगा कि दयवी मादी और दयवी माना ना बकलाम दारो की माजी और मुजारी मुस्तामल शिकुम अंदाज बांधी नुदग तवेले की बाप उस दादा چې دا باب به جوړیږي څنګه دا به د چا په اعتبار جوړیږي تفصیل به خپل ځای کې راشي دلته اختصار کوو اجمال کوو
چې دا عین کلمه چې په دې کې کومې کنه لکه په ضربه کې عین کلمه را ده ضربه کې عین کلمه را ده ځکه دا موزون دی او د دې موزون به چې کوم دی فعل دی یضربون موزون دی او د دې موزون به يفعلوا دی يفعلوا دی د وزن د پاره علماء فعل لام مقرر کړی دي دلته روان دي دلته روان دي دغه بل دی دا فعل لام ولي مقرر دلته خبره کوي ان شاء الله انت د بابونو خبره کوي نو چې کله د عین کلمې د حرکت په بنیاد باندې دا باب جوړیږي نو حرکتونه ټول په مقدس کې شو تاسو دې څه یو تزور وي بل تزیر وي بل تفیح وي زما فتحه کسره زما فتحه کسره نو دا زما فتحه کسره په عین کلمې د ماضی کې راځي او دا زما فتحه کسره به دا په عین کلمې د مضارع کې راځي نو اول ټکی راواله مثلا راواخلا د عین کلمې فتحه د ماضی نو د مضارع به سره فتحه زما کسره دا به سره یو ځای کې نو صوبه به جوړ شي بیا د عین کلمې راواله کسره لکه مثال سمع نو د مضارع سره عین کلمه مفتوحه مضمومه مكسوره باندې فتحه زما کسره ده درې نه شو کنه درې څورو انا دا شپږ باب ښه بیا د عین کلمې د ماضي راواله د زما نو د مضارع به سره د عین کلمې زما فتحه کسره د شپږو درې نه بیا دا یو نه بابونه ته جوړ شو څه دې جوړ شو نه بابونه ته جوړ شو چې نه بابونه ته جوړ شو نو قیاس تقاضا ده دې کې چې نه بابونه دي خو مستعمل څو دي شپږ بابونه دي دا درې ولې نه دي مستعمل وجه التمر روان ده خو مختصر انداز کې واوره هغه دا ده چې په کلام د عربو کې انتقال د ضمینا کسری او د دې بالعکس انتقال د کسری نه ضمیتا او انتقال د ضمینا فتحی تا دا درې واړه په کلام د عربو کې ممنوع دي دا ثقيل ګڼل کېږي څنګه ګڼل کېږي ثقيل درانه دي درانه دا ټانګوال نه دي چې تا په یو تله کې دوه شیرواچو بلکې یو شیرواچو دا هغوی نشي استعمالولی نازک مزاج شاهان تابع سکون ندانه بیا کمرانه عرب نشي مستعملولی نشي مستعملولی مونږه دا خدمت د کومې ژبې کوو د عربۍ کوو چې د عربۍ کوو نو هغه د هغې د مطابق به کوو د ځان د به چې کوم دی خپل ټیپر پکې نه خرڅوو نو چې دا نهو نه د درې بابونه لرې کړل نو څو پاتې دغه شپږ به مستعملي شق یشق شقا بیا دا خبره ده چې ما تا ته یو مثال پیش کړو د ضربه او د هغې مې درته درې معناګانې وکړې نو د دې باب کې به کله معناګانې باب به مغه وي مصدر به هغه وي معنا به جدای باب به مغه مصدر به هغه معنا به جدای کله کله به باب هغه خو مصدر به جدای معنا به جدای کله کله به دسی چې حروف اصلیه به هغه خو باب به بدل شي په ضربه قیاس نه نو په سمع وشي نو بیا بله معنی بیا بله معنی لکه دعا يدعو ته کې دی غیر دعا يدعو نو د دې یو مصدر دی دعوه دا ده چې اوس دلته څو کوازو دي چې راځي د پخایم لګولې دل ګورالن او تاسو لمو دعوت کړه پښتو کې موږ دعوت مطلب دا چې د خوراک د حضرت خېټه انتظام وکړي دې څه وایي دعوت ما
بابا لدي ناقص واوی دي مصدر دي دعوتون دي او کده دینه مصدر راشي دعاء صح دعاء دي مصدر راشي نو بیا خدای ته لاس پورته خدای ما وخیل نه نیانی ته خبره کوم دا بیا دې ته ویل کی بدعت نشه دا دعا د خدای نه وختل د خدای نه وختل او دریم دعوة لك فعلا اخر کې په مقصوره ده نو د خپل حق ثابتولو د پانا په چا مقدمه قائمول دې ته دعوه ویلې زمانه چې کتاب پټ کړي مالا خیرانه پټ کړي خبره ونه کوي چې سړی معلوم نه ده ناسا په پته ولګېده چې شک مې راغی چې هلکه دا خو د سلمان پرشن پټه کړې بیا راغلی و په کتابونو کې بوډي وایي نو ما پرې دعوه وکړه قاضي صاحب ته لاړم چې بهی زما زړه مراښه وه او هغه را د سلمان پټه کړې دې خبرې ته دعوه وایي دې خبرې ته دعوه وایي د خپل حق د ثابتولو دپاره مقدمه په چا قایمول دغه ته دعوه ویلې څه په شرنګ وایي نو شق یشق شقا دای مجرد د شقا معنا د شلیدل د شلیدلو مختلفې طریقې دي دا کاغذ راوال لا پنکر وشته دا هم شلیدل د ځمکه کې چاودي وشو دا شلیدل زلزله راشي که ځمکه کې چاودي دا ځمکه شلیدل دي شقوق د دې نه مصدر راغلی شق یشق شقوقا دا پوندې د باندې ولیانو په دې جمعې کې یاد هلکې کلاو وچوي چل نو دغې ته شقوق ویلی کېږي چې څه ویلی کېږي شقوق ویلی کېږي او چې کله دا باب په سمیعه باندې قیاس شي شق یشق نو دا شقیقه یشققو بشي څه بشي شقیقه یشققو ویلی کېږي به شق یشقو د سوال باندې قیاس نو شق یشق ویلی کېږي او دلته وشق یشق ویلی کېږي د دې نام شقاق داسې مصدر هم راغلی دی او د دې معنا دا زمانه لفظ دی څه شی یعنی دې کې متضاد معناګانې پرتې شقاق دشمنۍ ته وایي او چې مصدر ته شقیق راشي دا شقیق دی بیا صفت مشبه مستعمل شوی دا خپل رور ته ویلی بل چې ستا کوم خپل رور یې ستا د مور پلار نه پیدا وي نو هغه ته شقیق ویلی کېږي ایله ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې کله کله به د باب د مصدر په وجه باندې په ټکو کې معناګانو کې اختلاف راځي پوه شوې په خبره باندې داسې هسې سر به نه پوهېږي خبره باندې پوه شو نو خبره مې شروع کړې وه تا ته د علم اشتقاق خو د دې لفظ وضاحت مې درته مختصر غوندې په تطویل نه کړو اشتقاق هو علم تعريف واورا هو علم بتحويل الأصل الواحد هو علم بتحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة هو علم بتحويل أصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة دا علم اشتقاق یو علم دی فګرځولو د اصل واحد باندې الى امثله مختلفه امثله مختلفه وتا د څه لپاره لمعان مقصوده
دا معانیو د پاره چې کوم ستا مقصد دی. اول اجمال واورا بیا د وضاحت کوي. لکه ګوره ته یو لفظ مشتق منه کی او داغه مشتق منه نه اشتقاقونه کې ماضی ته جوړي نو دې کې مع دا معنا مقصوده په ماضی کې څه شی دی؟ ماضیت، یعنی د تیرې زمانه سره تعلق لرل. مضارع کې مع مقصوده معنا سره مضارعیت او اسم فاعل کی فاعلیت، اسم مفعول کی مفعولیت، آلہ کی آلیت، ظرف کی ظرفیت، اسم تبذیل کی تبذیلیت، جیسے بسیلہ لمعانی مقصودتی. نو اولانی تکنه بیا شروع کا هو علم بتحویل الاصل الواحد. اصل واحد هغه به ګرځي امثله مختلفه وتا. دا اصل واحد څه یعنی اصل په اشتقاق کې څوک دی؟ دا به تعالی په معنا حکیم راشي او دا به تعالی چې ګمډه په علم السیره کې راشي. په دې اصل د اشتقاق کې د علماء اختلاف. د کوم علماء؟ د کوفیانو او د بصریانو. کوفه او بصره دا د علم مرکزونه. کوفه او بصره دا د علم مرکزونه. نو نسبت د کوفه او بصره ته په دغه بنیاد باندې کیږي چې دغلته ائمه د فن، دغلته کې چې کوم دي ائمه امامان د فن چې کوم دي او هغوی د دې علومو کتابونه لیکلي دي، په دې تحقیقونه کړي دي. نو ځکه نسبت بصرې ته او کوفې ته کېږي. دې ملا عجیبات کې ویلې دی دا ما چې تعریف چا کړی دی نو ښکلی تعریف یې کړی دی چې علم بتحویل اصل الواحد. اصل واحد یې یاد کړی. اصل واحد خو به خامخا یوي او اصل ویلې دی دای نه دی ویلې چې علم بتحویل المصدر، علم بتحویل الفعل. دغه دوه مولیانو په کې اختلاف دی. خوب درځي دلم کوي چاله چې خوب ورځي نو لازم سره خواږي چې مرګره کوي هغه په نوکار کوي. دغه اوس مقصد له خوب ورنه کوي او په یاري دې په کوي یاري کوي. وای شو مطلب باندې دا خوب د څه شی دی چې دا خامخا په درس کې په بیان کې طالب له ورسي ټي وي ته جناس کې چاره خوب نه ورسي. مطلب وای خدا په دې اقدار خدای رحمت راوړي او د خدای د رحمت خوب خندا به بیغمۍ کیږي. رحمانه هر چې ستا باندې غمجن وي سبا خوب سبا خندا کله کمراله کنه څوک ذوق والا درکې نو ټکم کې به ځای کړی نه وي څوک ذوقیان درکې کنه خو خیر دی. زه به مو دونه وکښنومه چې په خپله به ترخونو کې فارغ پیدا شي. مطلب باندې پوه شو او دې کیاره کې سړی اړیږي او څوک له وي څوک له دا بعضې خارښتونه ملګرو کې وي خو تخنول خو غواړي بغیر د تخنول کار نه کېږي. اوس دې ملا ویلي دي چې د تحویل اصل انسان دا مصدر ابن دی ویلی او فعل ابن دی ویلی. دې کې د کوفیانو او د بصریانو اختلاف دی. د کوفي مولیانو وایي چې اصل په اشتقاق کې فعل دی، اصل په اشتقاق کې فعل دی. او د بصري مولیانو وایي چې اصل په اشتقاق کې مصدر دی. اصل په اشتقاق کې څه مصدر دی. مونږه په فقه کې د کوفیانو تابع دا هغه څنګه غټ مولا د کوفي او په دې صرف کې چې کوانانو د بصریانو تابع زموږ استادان زموږ مشران نسبت بابوی د سی وایي دا غي تابع دي.
نو په دې لحاظ باندې کوفیان وایي چې اصل په اشتقاق کې فعل دی او بسیار وایي اصل په اشتقاق کې مصدر دی. اوس دا اصل واحد ویلی دی او دا مصدر او یا فعل نه دی ویلی، دا یې ولې نه دی ویلی؟ وایي دا ځکه نه وایم چې په دواړو باندې عمل وشي. که څوک د دې اصل نه مصدر اخلي نو مصدر به دې وایي، او که څوک د دې نه فعل اخلي نو فعل به دې نه وایي. داسې دونه ګرانه خبره خو نه. او که د یو د کوفیانو قول باندې عمل وکړم نو بیا رانه بستیان خبر کېږي، هم ښه خبره. او که د بستیانو په خبره عمل وکړم نو بیا کوفیان خبر کېږي، هم نه ښکاره خبره. ته څه ویلی بدلون خبره وایي ولا د چا فیصله یې وړه، یو مو ته خبره وکړه بله مو ته خبره وکړه، وایي ته هم څه ویلی یم بدلون. هغه یو شی چې درې شلې شپې ته ته هم څه ویلی یم بدلون. نو هغه وایي چې ما داسې ټکې درته ووایي چې نه کوفیان خفه شي او نه بصریان خفه شي. نو ویې وایي چې اذا هو علم بتحویل الاصل الواحد، اصل واحد نه بیا مصدر مرادي د بصریانو په نسبت، اصل واحد نه بیا فعل مرادي د کوفیانو په نسبت باندې. الى امثله مختلفه، الى امثله مختلفه، داسې امثله ته چې مختلف به وي د یو بل نه. امثله د مثال جمع ده. افعله وزن دې ته جمع قله ویل، افعل افعال افعله فعل. دا اوزان د چا دي؟ د جمع قله او د جمع کثرت هغه 182 هغه واځ تعالی په کتابونو کې راځي. خو دا یو د ذالک د ذات کوم تعالو په خپل او جديره علاوه بلکې لفظ دی په جمع مستعمل دی. مثلا دی جمع کثرت ده. نو امثله د مثال جمع ده. مثال په اشتقاق لغوي سره د مماثلت نه، مماثلت یو شانوالی ته ویل کېږي. مماثلت څه ته ویل کېږي؟ یو شانوالی ته ویل کېږي. یو شانوالی پیژنئ لکه دا کتاب او دا کتاب یو شانتی دي، دا کتاب او دا کتاب مماثل دي، دا مولا او دا مولا مماثل دي، دا یو شانتی دي، دا هم شکل دي په الفاظ دي دا څه هم شکل دي. مثال کو دا کوي او مختلفتون د اختلاف، اختلاف يختلف اختلاف، مختلفون مختلفتون په مؤنث او اختلاف جدا والی د یو بل نه مغایرت ته ویل کېږي. د یو بل نه مغایرت جدا والی نسی کېدای شي چې دا دواړه کتابونه یو شان دي، دا دواړه کتابونه د یو بل نه بدل دي. ویشي او دا کېدای شي، دا کېدای شي. دا انسانانو ګوره، دا ټول انسانان یو شان هم دي او د یو بل نه بدل دي. یو شان هم دي یو بل نه بدل هم دي. شروع کړي ګل خان ګل جان ګل محمد ګل، دا ټول انسانان او د هر سړي د مخ په ډانچه باندې پوزه ده، سترګې دي، غوږونه دي، خوله ده. دغه نه مماثلت په دې کې شته چې د دې غلام پوزه ده او د دې غلام پوزه او په یو ځای کې ده. داسې نه ده چې د دې غلام پوزه د غوږ سره ده، دغه بل چې کوم نه د شونډې نه لاندې په یو مقام کې ده. سترګې دي نو په یو ځای کې دي. داسې نه چې د یو سترګه دې تندي کې ده او بله سترګه دې ځای کې ده. خوله ده د پوزې مبارکې لاندې ده. دا د هر سړي داسې ده خو مختلف دي. پېژندګلوي کېدای شي چې دا زید دی او دا عمر دی او دا بکر دی، که داسې نه وي بیا پېژندګلو د خدای دې قدرت ته که سړی وګوري دا د ده د سپرګۍ دپاره پوره ده چې هر انسان د ده دپاره چې کومه ډانچه تیاره کړې ده هر انسان دپاره کړې ده. هر سړی پکې خپل ماما کاکا لالا پلار زوی نه پېژني، استاد شاګرد پېژني،
پته ورته لګي چې بھائی سره د دې نه چې د ټولو شکل یو دی او د ټولو شکل د یو بل نه بدل هم دی دا ټول ملګري په یو قطار باندې ودرو او ګوره پکې ستانه به پکې خپل ملګری قطعا نه خطا کي ته به خپل ملګری پېژنې مماثل هم دي او مختلف هم دي دقه رنګې اشتقاق چې وشو د ماضي مضارع ټانکې وډېږي نو مماثل دي په وجود د حروف اصلیو او د معنا مصدر کې مماثل په ضربه کې لکه ضربون ممنوع دا اصل ده د مصریانو مذهب مشهور دي ضربون دا حروف دا ماده ده حروف اصلیه دي او د دې چې کوم دی نو معنا ده نو د دې د حروف اصلیه او د دې د معنا په ضربه کې شته به کې نشته او د ضربه په معنا کو ضربه معنا کو څنګه پښتو کې معنا کې وهل خو د ضربون معنا ده څنګه معنا به وهل کړي دي بل څوک معنا وکړي وهل د دیوی معنا دا چې ضربه وهل کړي دي یو سړی په تیر زمانه کې وهل کړي په تیر زمانه کې کا بل ما تاسو ته وی چې خالی او ذهن هو کې بیٹھو خالی او ذهن هو کې بیٹھو خلق سو کوئی وهل کړي دي سو کوئی وهل کړي وو دا وهل کړي دي ماضی قریب دا وهل کړي وو ماضی بعید دا د دې ضربه معنا دا ماضی مطلق دا وهل وکړه هغه یو سړي نه شوی وکړه ستاسو وینا نه یو سکند مخکې دا ماضی شولا او دا ماضی مطلق نه نه په قد داخل دی قد ضربه نه په کان داخل دی کا د پلان کې داخل دی نه په دې داخل دی نقطه ستکا اینما تاسو ته وي سکمال نور نشته په نقطې بدل پکې خبره کوي د دې صرف د کتابونو وکړه زمانه بل څه خو په نقطې بدل پکې او تاسو به اول ته پوسما چې زدا خبره کنفرم یقیني کما چې را د ټکي دنا د اوسه پورې زوت کړي نو دای غلط مطلب باندې پوي هي غلط زوت کړي تلفظونه باندې راځي چې هغه تاسو غلط زوت کړی دي زبر دغه تصحیح کوم نو ستل کوي کله کوم راځي نقطې بدل کدا شي ویما الفاعل مرفوع نو ولي دا نحو نه بس فاعل مرفوع ولي دا کله زوت لګنه چې فاعل مرفوع دي خدا مرفوع ولي دي د دې ولي د پاره وجه پکار ده د ولي د پاره وجه پکار ده یعنی تا ته بلا خبر راشي چې نحو امیر نوم یو کتاب هغه کې دا خبره شوې ده چې دا تصغیر او جمع تکسیر دا شیخ په اصل ته نقل کوي کله ضرورت ده کنه ولي وجه سره ولي نقل کوي سودم تشریح څنګه یې ماته بیا وایي اوس کو هدا کو اس مثال دی ته ته کومې سوالو ضربه مې درته ویلو اوس په ضربه کې د ضربون معنا پر او معنا پر ماده او معنا دواړه پکې پراته دي وهل پکې پراته دي او دوه درې دي یو درې په کې تفصیل اوس د دې ضربه سره اگر اختلاف د څه شي راغی د ضربون نه د مازویت یضربو دې کې اختلاف د مازویت نه د څه شي راغی د مصدر نه مضارعیت ضاربون اسم فاعل شو اسمیت پکې راغی اسمیت او کوم اسمیت راغی فاعلیت
मजरूबुन इसमियत पे गिरा है, हुक्म इसमियत रहा है, मफरूलियत, या मजरिबुन ज़र्फियत पे गिरा है, मिज़रबुन आलियत पे गिरा है, अज़रबु इसमें तफजीलियत पे गिरा है, ज़ुरबा दाए मुअन्नस शो तारीफ तबियत सर गोरा वो इल्म बितहवील अल-अस्ल al-वाहिद इला अमसिलतिन मुख्तलिफतिन लिमआनिन मक़सूदतिन। अगर मक़सूद मानी दगो चलिए बोलना बे बड़ी मानी उनके ये दावास्ता मक़सूद माना कि कला फ़ाइलियती युदज़रबुन यज़ारिबुन जुड़े, कली मफ़रूलियती युदज़रबुन मज़रूबुन जुड़े, और दासी बचे कब्दे ज़राबत जुड़े, और दासी बचे कब्दे यज़रिबुन जुड़े। नन बदी पसंद नन बदी डबल किताब हुआ है क्या बता दूं धर्म